سیب لاسونه ډېر وواله او د مفتي صاحب دا خیال دی چې دا خبره په چالاکۍ حل شي. مفتي صاحب په چالاکۍ نن نه خلاصېږي، نن الله په لاس راکړی او نن به داسې ځې که نه انشاءالله چې کلي ته لاړې که نه خپل طالبان به دا ډوکې امیل په غاړه کوي انشاءالله. خلک به دې په کاڼو ولي چې تاسو علماء دیوبند ته کافر ویلي، تاسو ابن عشیر رضی الله تعالی عنه ته کافر ویلي، تاسو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته کافر ویلي، تاسو امام ابو حنیفه ته کافر ویلي. نن ته زما د مخې د دیوبند نوم اخلي، ته ته ځان دیوبندي ثابت کا او ته وایې زه د دیوبند طرفه ناست یم، ته دیوبندي یې، ته څښا بدعتي د دیوبند نوم منلې، د دیوبند نوم به نه اخلې. بیا وایي شیخ طاهري چې دی هغه دیوبند ته ځکه تللی و چې شیخ نصیر الحق صاحب چې دی دغ کړی و دا د ابترا ده، دا د دروغ دي. ستا مشران په کتابونو کې بخیمه چې هغه دا په دارالعلوم دیوبند فاضل و، په دارالعلوم دیوبند کې یو کال چې دی د استاد پاتې شوی و که نه دا فرقې مدرسې کې جایزه دا چې دی په دې کتاب کې دا د لیکلي دي په صفحه نمبر 166 کې د لیکلي چې دا په دارالعلوم دیوبند فاضل و. زه تا ته بله خبره کوم، دی وایي چې د مفتي ندیم باره کې ستاسو صدر خبره وکړه چې مولانا طاهر صاحب جبه راوتلې وه، وایي دا خبره سخته ده او که دی وایي چې جمعیت علماء اسلام کافر دي ما د خپل ایمان ثابت کړي دا سخته ده. زما د شیخ باره کې مفتی ندیم دروغ وایي، ځکه په زما د شیخ په قبر باندې مولانا محمد بجلیګر چې کوم دی هغه بیان کړی او بجلیګر صاحب ویلو وایي په ثابت پاکستان کې دا یو سړی دی چې په ځان قرآن ساتلی او موږ ټولو مولیانو چې دی که نه ځان په قرآن ساتلی او مولانا فضل الرحمن د هغه په قبر بیان کړی ستا د حقاني ټول مولیان د هغه قبر راغلي او دا اعتراف یې کړی و که نه هغه کلیپ چلیږي په میډیا باندې چې دا سړی د قرآن ښه خدمت یې کړی دی. دا ستاسو ابترا وه په شیخ صاحب باندې او زما دا چې دی حقیقت ته ثابتوم خو تاسو یېرېږئ. ما ولې جمعیت علماء اسلام کافر دي زه ثابتوم دا حقیقت دی، خو تاسو کې غیرت نشته چې په دې موضوع باندې مخې ته کښېنې ځان خلاصوئ. بیا وایي مفتی ندیم چې دی ترجمان علماء دیوبند دی، نن هغه ترجمان علماء دیوبند دی، زه یم هغه علماء دیوبند ته کافر وایي، هغه مسلمان نه دی ته دیوبند ترجمان ګرځئ. او بیا وایي وحدان صاحب چې دی په وحدان صاحب باندې سر چولولی، وحدان صاحب خو د ندیم هغه حشر کړی دی، هغه حشر و چې ندیم د الله بنده د وحدان نوم اخلي نو سر پې چولي، د وحدان نوم چې دی دا د ندیم د مخه واخېست هغه اودس ماتېږي او ته وایې چې دی په وحدان باندې سر چلولی، لږ خو د ندیم حقیقت دې وګوره د الله بنده. بیا وایي سید احمد ملتاني چې دی تاسو ویستلی دی، دا زمونږ د جماعت حقیقت دی که نه چې زمونږ په جماعت کې یو سړی غلطي وکړي موږ یې د جماعت نه وباسو. او ستاسو کتاب دلته چې دی قطرات العطر کتاب د د مشر دی په بخاري باندې لیکلی، دغه کتابونو کې پروت دی په بخاري باندې لیکلی دی، په دې کې په امام بخاري په کتابونو کې په دې کې لیکلی و د امام بخاري راویان چې کوم دي دا وکې ده دا وایي سو بعض پر نواسب بعض پر مرجع اور بعض پر رافض ہونے کا اعتان کیا گیا. دلته لیکلي و امام بخاري په کتابونو کې چې دی مرجعه دي، دارنګ چې دی معتزله پکې دي او دارنګ چې دی کرامي دغه پراویانو کې دي تقریبا 100 پورې راویان لیکلي او دا په کومه خلاصو کوي چې د امام بخاري کتاب چې دی دا صحیح کتاب دی. دا تاسو مشران لیکلي ساده سجاد بخاري او دارنګ چې دی د منیر احمد منور د ټول تقریرات پې دي. ما خپل هغه د بخاري په چې دی خلاف کتاب ولیکو، حالانکه هغه ته یهودي لفظ نه استعمال کړي، هغه به کوته چې مرجئه لفظ نه استعمال کړي. ما وستو او ستاسو جماعت ډیزبین د ډیزبین هر قسم ګنده طرف کې ملاویږي، دا ګنده طرف کې لږ صبر وکړه. دویم خبره تا بل خبره وکړه چې مفتی منیر چې دی مفتی منیر تا خبره وکړه لږ صبر وکړه. وایي مفتی منیر ستاسو د جماعت نه راوتلی، مفتی منیر ستا د شیخ په مدرسه کې شیخ سلیم الله خان نه سبق ویلی دی، د هغه نه منکر حدیث پنې زده کړی دی، دا چېرې د هغه نه زده کړی سند ولا ستا مدرسې ورکړی دی لیکي زما پسې او ستاسو سربار خان صاحب د مسیا چې اوس دی عمار هغه د چا سره دی؟ هغه د چا سره میرزایانو سره هغه دی که نه هغه د چا نماینده دی اوس په پاکستان کې او ستاسو هغه مولای مشر چې دی پلار دفاع کوي. موږ مفتی منیر د خپل جماعت نه بدې ویسته دی، تاسو اوس ووایئ که عمار نه خلاف اعلان وکړئ پلار کې خلاف اعلان نه کوي، دا خو زما د دوی خپله رایه ده کوي به. بیا وایي مولانا بلال چې د ایمان تعریف نه ورځي، مسلمانانو څومره لوی دروغجن دي، مخامخ دروغ وایي. تا ایمان تعریف زمان تپوس کړی؟ ته خو د ایمان تعریف تپوس وکړه د الله په ذات مې د قسمي که د ایمان په تعریف کې نو که د ایمان د لفظ نه رانووتې. خو زه تا ته اول وایم زما بحث تا سره بدلې نه دی، زه به دعوه پیش کړم. زما دعوه دا ده جمعیت علماء اسلام کافر دي. ولې کافر دي؟ کبرا زما دعوې دپاره دا دې مولوي صاحب ویلو وایي چې څوک علماء دیوبند ته کافر وي هغه کافر دی. دا کبرا دی زما سره مني، دا دته مسلمه ده، هغه زه ثابتومه. زما سره چې دی کتابونو کې زه تا ته اولنی چې دی تا ته زه ښیم ضرب المحند دی ستا د مشر حبیب الله ډیروي، حبیب الله ډیروي په صفحه نمبر 143 کې صفحه نمبر 143 کې لیکلی دی وایي که چېرته موږ د قلیب بدر واقعه چې دی د قلیب بدر واقعه وایي دا په معجزه باندې څوک حمل کړي نو دې سره سره ځي دا لیکلی دی وکې ده
معجزہ و خصوصیت والا قول صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی نظریے کے خلاف ہے، جمہور اہل سنت کے خلاف ہے. وہی قلب بدر واقعی تا خصوصیت د نبی علیہ السلام، معجزہ نبی صلی الله علیه وسلم ویل وی دا د سن خلاف تھی، دا د جمهور اهل سنت خلاف تھی، دا رنګ د قرآن او حدیث خلاف تھی. دا رنګ 147 کې لیکلي دي، دا راوړل 147 کې لیکلي دي کہ معجزہ اور خصوصیت ثابت کرنا بے پیدا ہے. کیا حضرت عائشہ نے معجزہ کا انکار کیا تھا؟ دیو چې څوک وایي چې قلب بدر واقعیا دا معجزه یا خصوصیت ته نبی ورسېدې په نو د دې سره د عائشہ رضی الله تعالی عنها انکار د معجزې ناراضي. اوس وکه استاد مشر چې دی بي عائشہ رضی الله عنها د معجزې نه منکر ګرځي. دا زما سره کنز دی. احسن نوفي صاحب د دې چې د علماء دیوبند مشر عالم دی، د علماء دیوبند چې دی یو لوی عالم دی، هغه د دې حاشیه لیکلي دی وایي ولا ان ثبتا فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له. کچرته دا سما ثابت شوا ولا ان ثبتا کدا ثابت شو نو دا نبی صلی الله علیه وسلم فهو مختص بالنبي صلی الله عليه وسلم ومعجزة له. بیا ځان لګوره دا به خپل ټرنګ ټرنس کړه دا د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره کدا ثابت شي دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم دا سمال موتا ولې ثبتي غرض پوره کړ مخکې وکې نو بس باخوا وي وکې دا یا چې دی ويجوز ان يكون ذلك لبعض الاحياء لا على سبيل الخطاب. وی کشیمو نو دا به صرف شي چې دا ژوندو لپاره आवाज وو، دا د خطاب نه مړو ته نه وو. وی او دا که ثابت هم شي د نبی علیه الصلاه والسلام معجزه وه او د نبی وسلم خصوصیت وو. دا مشر دی وایي چې څوک دا معجزه ګڼي یا خصوصیت د نبی وسلم ګڼي نو دا چې د بیبي عائشې رضی الله عنها انکار د معجزې نه راځي. د دې مشر په نسبت باندې دی بیبي عائشې رضی الله عنها چې د معجزې نه څه شوله منکره شوه، وایي دا ورته د معجزې د انکار نسبت کړی. نو دا په ده باندې د علماء دیوبند د کفر فتوا لګوله. زه په دې وجه ساده مشر کافر کېږي. دا یو حواله وایم بس بیا به ټیم ته ورکړئ. بیا به ویلي وایي قصه بدر کی روایت حضور صلی الله علیه وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے. وایي دا په دې باندې د تقریبا د 30 علماء دیوبند تقریزات دي. دا علماء دیوبند متفقه کتاب دی. دی وایي دا چې دی قصه بدر خصوصیت دی او معجزه ده او دا مشر معجزه ورته ویل په بیبي عائشې رضی الله عنها باندې د معجزې د انکار فتوا ده. اوس د معجزې انکار کفر دی که نه دی؟ دا 30 علماء دیوبند باندې چې دی د کفر فتوا ولا ته د دیوبندي په کوم سترګو کګيري نو شي ها ماشاءالله او کشيري واصلنا خطا ده واصلنا خطا ده کګيري. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد یاره ما به اوریدو بای خبرې نه خپلې په سنجیدګۍ سره بغیر بای ما به اوریدو وی بلال په بنفیرانو کې لیونی دی. نن مې خبره بالکل مطلب ده چې مخ داسې راله چې بالکل مې په مطلب ده چې یقین پیدا شو واقع دا خو په لیونو کې لیونی موږ مخله راغلی په بنفیرانو کې. د هغې وجه دا ده چې ده ماته ووایي چې یاره موږ به د خپل مجلس بیایو په اصولو کې دننه دنه په اخلاقو په دره کې دننه دنه بیایو. په اولني ځل ووایي پاولني ځلې ماته وایي چېره ته وګوره اودس یې ماتېږي سمود ندیم سبا اودس ماتېږي. آیا دا الفاظ دا مهذب الفاظ دي د یو عالم استعمالول شي عالم او یو رو چې عقل سلیم هغه استعمالول شي نشي استعمالول. او دویم نمبر خبره داره چې دی وایي یاره نتیجې دا شوه دا ماته په هغه کلیپونو کې دا خبره نتیجې دا شوه لکه د الله بنده نتیجه صغرا غواړي کبرا غواړي د مخکې نه دلیل غواړي. صغرا دې نه پیش کړي کبرا دې نه پیش کړي دلیل نه او نتیجه تر وباسي. دا الله بنده ته عجیبه مطلب چې په کوم اصول باندې روانې ته بل خبردار چې ته معجزه بھائی دا معجزه لفظ دی معجزه نه دی صحیح شو دا معجزه وي دا معجزه او د معجزې تعریف چې دی والله عالم تعالی بدرځي به نه درځي هغه بیا ورسته ګورو چې معجزه وایسته. بل خبر ته دا ورته تاسو ته دیوبندیان وایي زه وایم چې ته چې ځان ته دیوبندي لیکي دا ته غټ ظلم کوي د دیوبند په نوم باندې ډېر غټ ظلم. دا وجه دا چې دیوبندي ویل کېږي چې دا دیوبندي هر هغه چاته ویل کېږي چې دا عقاید د علماء دیوبندي عقاید هغه آیا ستا عقاید د علماء دیوبند دي بای نه دي. دویم نمبر خبره چې دیوبندي هر هغه عالم ته ویل کېږي چې پاکي علامات د دیوبند هم موجود دي. پته کې دیوبند کوم یو علامت ده د دیوبند علامت دار چې هغه تبلیغي جماعت بني. نن چې د تبلیغي جماعت د فضایل اعمال په مقابله کې علی حدیث په فضایل اعمال ولیکو او ستا شیخ طیب په تقریر جو هغه څه وي چې تبلیغي جماعت مدان لري ساتي تبلیغي جماعت چې د گمراه دي. پتا کې د علماء دیوبند پتا کې یو علامه خدا نشته تبلیغي جماعت تاسو منئ نه. مولوی عبدالوکیل بای تحفۃ الرشاد کتاب لیکي او پاغه کې د کفر فتوا په تبلیغي جماعت باندې لګي او شیخ طیب چې د ساسو د پنځپیران مشرات ته صد کوي صحیح شو دي. نو پتا کې دا علامت دشته. بل خبردار چې بای بل علامت د علماء دیوبند دار چې داغه سیاسي جماعت بای سیاسي جماعت کم دی چې د علماء دیوبند وې دا سیاسي جماعت زموږ د علماء دیوبند دا علامت دار چې بس سیاسي جماعت مني
هغه به وایي د پاکستان چې څومره غټ مدارس دي پنځپیر راغونډ کا د دو مثال پوړو کې د مالګې برابر دی دومره علماء دیوبند پاکستان کې به غټ مدارس لري علما لري طلبا لري دارالعلوم کراچي دا بنور ټاون دی جامع تشدد فاروقیه دا اکوړه خټکته د دې مدرسې با هغه به د دې تایید وکړي دا به مطلب دا به د دیوبندیتوب علامت دار ته هغه ته کافرانو مشرکان وته د الله بندگان دیوبندي به بل خبردار عالم ملت تحفظ ختم نبوت د دې به هغه تایید وکړي امارت اسلامیه چې کوم د افغانستان دی دیوبند به هغه ته ویل کېږي عالم دیوبند چې هغه د امارت اسلامي تایید کوي اور امارت اسلامي د افغانستان هغه خو امارت اسلامیه مشر شیخ هبت الله هغه خو دا خبره کوي دعوت برکات عالیه چې پنځپیرې به په امارت اسلامي کې نه پرېږدي ولې دا شری دی د شر خوري علي حدیث ولا بل پرېږدي دا شری دی شر خوري نو امارت اسلامي خو به تاسو منی نه هغه تاسو نه منی نو به پتا کې علامت دام نشته خانقاګانو شي پیران شو به یو پنځپیرې پیر نه منی مرید نه مني نو پتا کې ته ځان د دیوبندي په څه وجه باندې وي عقاید ساده دیوبندیان نه دي او آی علامتونه نه خي پتا کې دیوبندیان نشته او زه دیوبندي د دیوبندي پسې باندې دیوبندي ته د الله بنده مخکې راشه بھائی بل خبر دا ما کړی و چې ته د اصول نه هټ کر رواني اصول داو چې زما سره پرون دا خبرې شوې چې 3 غنټې بعد زما د موضوع ټیمي اول 3 غنټې بعد ساده موضوع ټیمي شپږ غنټې ټیم وي کدا خبر ما نه کړی او تاسو سره بخار نه کړی پرونه ریکارډ د سر نه ولګوا ټیم بند کو دا به وورو یو خبره نن چې تراته ما ته وې چې چلو مبادی مجلس بکو جو غنټه دا غټیم شو 2 غنټې بای دغه موضوع ټیم شو یو غنټه ما تاسو وې تا ما سره مبادی مجلس په ټیم مقرر کړل څه شو مبادی مجلس بکو داوا جوابي داوا بولی کو اول نه بای زما موضوع زما چې دینو مطلب دا چې بای جوابي داوا او ما ته ته داوا ولیکي هغه سوا چې جمعیت علما اسلام ایمان خپل ایمان د جمعیت علما اسلام ایمان هغه ثابتول زما ځین خپل ایمان هغه به ته ماته ثابته صحیح شو کنده ما ویلو په دې باندې په اولنې موضوع باندې بحث شروع کو بای ما سره دا لیکلو کا په اولنې موضوع باندې ته خپل دا وری کا واجب خپل ایمان ثابتوم ځسانه سي مشکل ته وسونه هم کوم د ایمان تعریف براته شروع کی بس خبر ختم کاغه دا مولوی سی وای یار وای چې چاله وای تعریف ورزینو بیا وای دغه ضرورتي ثاني ته چې کوم طالب علم دولان ورسي اسم تعریف ورزي کنه بیا د هدایتونه هولیک دي ولی تفصیلا زم دغه خبر کوم چې ماته د ایمان تفصیلی تعریف دی وکړی شي بای اجمال لکم نه څه شو جی ورګه ورګه جی ورګه وګوره زما اور بس خبرې مکو اول نه موضوع سره بالکل وګوره بای دا کوم چې بعد خبرې هغه تاسو در کړی دي چې هغه د موضوع نه هټ کړی دي زما سره خبر سره مبادی مجلس ته پاکي داوا جواب داوا چې دی هغه مطلب لیکلی لہذا ما سره داوا خپل ولیکه خپل ایمان ثابتول ستا کار دی او د جمعیت علما اسلام ایمان ثابتول زما کار دی بس ولیکه دا ټیم نو صد خپل په دې ټیم کې بس صد خپل مال داولي دا ودر کوم کنه دا ودر کوم ستاسو خبر جوابات وکم تاسو تبلیغ په ما نظام ورکو دا جواب ورکم دا ور کوم کنه اول د خبر جواب وکم دا ور کوم صدق نه خیر نه کوم بیا ځنوي خبره باندې کوم دا خبر جواب وکم د چې کوم خبر وکړې لکه سبا ورکا نوې خبره نه کوم اول د خبره کړی دا چې تاسو مثال په تور د ایمان تعریف کی چاره نه ورزي هغه سره مسلمان نه دی دا سې دوی کنه په خپل بدل ټرن کې مفتی صاحب د ایمان تعریف ستاسو لار لم نه ورزي کنه و زو دې تاسو نو کوم د ایمان تعریف په مسلمانانو کنه زه د ایمان تعریف هم بل خبره لکه صبر وکا بل تا دا خبر وکړه خپل ټرن کې جواب راکې وې دی لیونیو د الله باندې لیونی رنگ زیړ کړه دی چې ته شاعت روخته مخې لښوي به دي سحالي خبرې نه خطا کیږي بل وې تا مفتی ندیم ته داسې ولې مفتی ندیم کې دا کفر شته ځکه وته ما کنه دا کفر پکې شته ځکه وته دا ما وې تاسو علماء دیوبند خلاف یې ځکه علماء دیوبند تبلیغ مني الکه د الله بنده تبلیغ ته کوم سترګو ستا دا مشر څه دی ته وګوره کلمه حق دا ستا د مشر دا کتاب چې دی کنه دا مسلم محمد عیسی خان دا د شیخ سرفراز خان صاحب در سره سو مدرس وو او د په دې چې دی په تبلیغیانو باندې داسې فتوی لګولې دي کنه زما په تحفه الارشاد کې ته د کافر لپاره په دې کې برته کافر خیمه په دې کې تبلیغیان چې دی وې دا د قران د درس خلاف دي د جهاد دشمنان دي د مسلمانانو د ځړنې غیرت وستو او دلته لیکلي کافر دلته برته ولک صبر وکا کنه دلته لیکلي استادي مشر لیکلي قاری ابو محمد دیوبندی دا جمعیته بدعتي د ویل دي وې مولانا الیاس د تبلیغیانو پیغمبر وو او ته چې دا دیوبند چې دینو زه دیوبندیان چې دینو موږ دیوبندیانو ته دیوبندي سمونه ته دیوبند منه مولانا الیاس دیوبندي په دې مخکې کتاب کې ما وې چې مولانا الیاس رحمه الله په دې کتاب تقریض دی دی وې دغه معجزه او استاد مشه سوی وې دا کفر دی
نو ته خو دیوبندیان ته تا کافر وې ته ما باندې څنګه وې زه الحمدلله تبلیغي منم تبلیغ منم زه پیدایشي تبلیغ یم زه چې دومره وړوکی ما الحمدلله ما به تبلیغ ته شابې جمعې له ځې زه شابې جمعې له ځم ته تبلیغ د سره منې نه ته تبلیغ د صرف د